عزیزانو عرض داو چې دا الله هر کار چې دی هغه حیران کن دی هر کار اوس په دې بني آدمو کې وګورئ د یو مور او د یو پلار اولاد ټول بني نوع آدم چې دی د یو مور او پلار څوک بادشاہان څوک گدایان څوک اوږي دي څوک ماړه دي څوک بربند دي څوک پټ چاته د سر د سوري ځای نه ملاوي څوک په شاهي محلونو کې اوسي او دا ولې وای د یو اولاد آدم او حوا نه دی پیدا کړي دا دې داسې دی او زه ولې داسې نه یم دا ولې ته نشې ویلی ته څوک یې اوس راز پکې علماو څه بیان کړی راز یې پکې دا بیان کړی دی چې چاله بادشاہی او تخت ورکی دا عزت نہیں دا امتحان دا ابتلا چاله مال و دولت ورکی دا عزت نہیں دا امتحان او ابتلا تے مالدار کړي او زه گدا کړه تے مسئول کړي او زه سائل کړه ستا اوس امتحان دی چې دا دولت ته دې سائل له ورکې او که نه ورکې او ځان له دې ساتلی سائل راغی او ور دې نه نو ته به مسئول په قیامت کې قانون ورته قرآن ښی دی چې ښا دا دولت ما تا ته دې دپاره درکړی چې ته دې خورې او څکې او زما نوم دې درته واغستی شي هغه له دې سپوره روټۍ نه ولې تاله مې بادشاهي او دولت او محل در کولی شو دله مې ولې نه شو ورکولی دا ستا امتحان و چې سبا دې ګیله نه نو دا الله هر کار حیران کن پدې دی چې یو سړی دا ګیله ونکي سبا چې خدایه ما ته دې دا شی نه و راکړی کني ما به داسې کړی وی ما به داسې کړی وی ما به داسې کړی وی ما به داسې کړی چې دا ګیله دي ایس د ګیلې او د شکوې ځای به قدرت په قیامت کې ځان ته پرېږدي نه